واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع ہوا. هغه واقعہ دا چې حضرت موسیٰ علیہ السلام دا هغه د مقابلې دپاره فرعون قسم قسم جادوګر هغه یو ځای کړه او مخې ته ورته ودرول او میدان ګرم شو او د فرعون چې کوم سرداران هغه سره وو، مشران وزیران او څه خلک هغوی چونکې دا ویلي وو چې حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جادوګر دی، نعوذ بالله. نو د هغې په بنیاد باندې فرعون د دغې خلکو په ذریعه باندې جادوګر راټول کړه او مقابله د هغې میدان ګرم شو. او دې آیت مبارکه کې الله جل شانو فرمایي چې موسی علیہ السلام ته د جادوګر ووي چې قالو دوی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا ته خپله امسا ډومبې غورځې کیل شروع کې، و اما او یا دا خبره ان نکون نحن الملقین چې مونږ خپلې امساګانې او خپل پړي هغه وغورځو، مقابله مونږ شروع کته شروع کې اے موسی علیہ السلام. په دې کې یو عجیبه خبره ده چې یاره او زه هغه علمي بحث دی چې په اما او په اما کې څه فرق دی. اما ذکر کوي الله جل شانو، کله اما ذکر کوي، دغه نه کوو. زه خبره ده چې بنیادي چې کوم مقصد دی هغې ته راځو. د موسی علیہ السلام او د فرعون مقابله وه په دغې میدان کې دغې جادوګرو د ادب ډېر رعایت ساتلی دی چې اختیار یې ورکړو موسی علیہ السلام ته چې ته دا امسا راغورځې او که نه مونږ امساګانې در وغورځو. اختیار یې چاله ورکړو؟ موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام ته وفرمایل چې تاسو خپلې امساګانې وغورځوئ. دا ړومبۍ خبره چې کومه د جادوګر و دي ډېر زیات ادب خیال وساتو چې اختیار یې موسی علیہ السلام له ورکړو. نو ځکه وروسته به راشي الله جل شانو دې خلکو ته ایمان نصیبه وګرځو. دی بیا په سجده پرېوته د موسی علیہ السلام هغه امسا نه چې اجدها جوړه شوه هغې دا ټول ارسه یو نوړی کړه، دوی ټول په سجده راوغورځېده. بیا فرعون ته وی داسې مضبوط ایمان په لږ سات کې فرعون ته وی چې فقد ما انت قاض چې څه هغه ورته زه به د خپې لاس پرې کړم چې څه دې خوښ یې هغه راسره وکړه. موږ اوس ایمان نشو پرېښودی. نو ضروري نه ده چې ستا د زړه د اطمینان او د اعتماد په الله جل شانه او د ایمان دپاره او په هغې ایمان باندې او په نیکو اعمالو باندې مرتبه او مقام ملاوېده، د دې دپاره ډېر وخت ضروري نه دی. د دې دپاره دغه یو سیکنډ هم کافي و. خو صرف دومره ده چې په کم سړي کې د حق طلبي نه الله جل شانو هغه ته لارې اسانې، او په کم سړي کې چې د حق طلب نه وي او دی زدي نه الله جل شانو دې ته لارې نورې مشکله کوي، نور هم ورته مشکلات پیدا کوي، نور هم ورته ګراني راولي، نور هم ورته نقصان رسوي، نور هم ورته تکلیف رسوي. دا فرق دی په چا کې؟ په هغې خلکو کې چې هغه حق خوښوي او باطل نه مني، او په هغې خلکو کې چې هغه د خپل ضرورت لپاره حق پرېږدي او باطل ته هم کله کله سوی حق وایي چې دا حق. نو صرف دونه مسله ده بس چې الله جل شانو دا سبق ما وتا ته ښیي په دې. دا دومره مسله تېره شوه موسی علیہ السلام ته اختیار ورکو د ادب مظاهره وکړه. هغې ادب د وجې الله جل شانو دې ته ایمان نصیبه وګرځو. اهل تصوف وایي، څه وایي؟ څوک وایي؟ اهل تصوف، پیران صاحبان، صوفیه کرام، بزرگان، او چې دې ادب د وجې ورته ایمان نصیبه وګرځو دونه مضبوط ایمان. پته لګي چې ادب ډېر بهترین څیز دی په مخ ته ځمکه باندې چې الله جل شانو د انسان صفت جوړ کړی دی. ادب څه؟ ادب، شرک نه، ادب. د ادب په آړ کې شرک ته مه رسئ. ګورئ تاسو د مولي صاحب محترم څه کوئ هغه سره ملاویږئ. د مولي صاحب ته کله ناکله د هغه لاس کول کې زه دا خو یو خبره ځکه حدیثو مبارکو کې داسې شته نبی علیہ السلام لاس په خلکو ښکلول دی، یو عالم لاس ښکلول څه بده خبره نه ده. او دا خبره دونه نقصاني شوه چې خپې یې ولې ښکلئ، څه ولې ښکلئ؟
خپې مو ولښکولې نو په خپې کې دونه ټیټ شي چې بیا د سجدې جوړي شي وروسته ځکه خو زموږ علما کرام فرمایي چې خپې ښکلول هم جایز دي او لاس ښکلول هم جایز دي خو مسله ورانېږي چونکې لاس هم نه دي ښکلول پکار او خپې هم نه دي ښکلول او بیا هم د خپو نه مسله ډېره خرابېږي چې ته د چا خپې ښکلی البته که لاس هم ښکلی دی او عالم ځکه چې انسان قدرتي طور باندې داسې الله جل شانه چې د دې ډېر په مینه کې راشي د خلکو لاس ښکلی دا یو فطرتي څیز دی نه که لاس هم ښکلی بیا دله پکار دی چې لاس ته عالم ځان پسې راچوت کړي او ښکلي هغې ته یې ټیټېږي نه یې ټیټول پکار دا نه چې هغه حرام دي ناروا دي ځکه د نبي علیه السلام لاس او خپې چې چا ښکل کړو زموږ د والد صاحب سره د یو سړي مناظره وه ورسره نو مولي صاحب ورته وفرمیل چې که دا ته د صد الذرائع دپاره وایې چې یاره د دې څیز نه نقصان جوړېږي نو زه یې منم د سره لاس هم ښکلول ښه نه دي او خپې ښکلول ښه نه دي خو که ته فی نفسه دغې څیز ته حرام او ناروا وې د چا لاس ښکلول یا خپې ښکلول نو دا د سره نه منم مولي صاحب ورته وفرمیل ځکه د نبي علیه الصلاۃ والسلام بارک حضرت ابو معاویه رضی الله عنه فرمایي زه به شام ته تجارت لتلم د نبي علیه السلام خواله به رالم لاس او خپې به مې وله ښکل کړه او بیا چې به راتلم بیا هم کور ته نه تلم د تجارت نه اول به نبي علیه السلام خواله رالم نبي علیه السلام خپې او لاس به مې ښکل کړه د هغې نه پس به کور ته تلم دومره پوره ده که نه دلیل شته هلکه دا مو نه وایه چېرته چې یاره هغه پیغمبر او دغه پیغمبران نه دي نه داسې خبره نه ده که شرک کې نو هغه پیغمبر ته هم شرک دی او عالم ته هم شرک دی که نه داسې نه ده خو د الله نه ماسوا چې څه هغه بیا ټول شرکي که نه دا ذهن کې رانولې چې یاره هلته پیغمبر دا خو عالم دی دواړو کې فرق دی نه هغه پیغمبر دی دا وارث د پیغمبر دی بزرګ دی او دغه بزرګۍ او تقوا او د پرهیزګارۍ د وجې مونږ لاس ښکلو مولي صاحب ورته وفرمیل لاس پې ښکلول جایز دي فی نفسه څه نقصان نشته که نقصان ته جوړېږي بیا ناروا دي چې بله اوس د بچي راځي او هغه بیا شرکیات کوي او قبر ته ولې سجدې کوي نو اوس نه منع کول پکار دي مولي صاحب سټریټ فارورډ خبره وکړه دې کې څه نشته هغه وی ټیک ته لاس ته وله ښکل کې خو خپې دې وله نه ښکلی نو هغه مولي صاحب ورته وفرمیل په حدیث کې خو دواړه راغلي ښځه وایي لاس ته مو وله ښکل کي او خپې دې مو وله ښکل کي خو ټیټېږي دې پسې نه وایي دې سړي ته وګوره ولې نبي علیه السلام پسې خپې چوتې کړې وي د دې څوک قایل شته چې نبي علیه السلام خپې چوتې کړې وي په هغه پسې هغه وله خپې ښکل کړې وي نه داسې مسله نه مسله دا ده چې کله ناکله مونږ یو مسله هغه جایز فی نفسه څه نقصان پکې نه وي خو چې کله ته نقصان جوړېږي مونږ جایز تم یا ناجایز وایو بیا جایز تم څه وایو ناجایز وایو ولې هغه مزید د هغې نه نور نقصانونه جوړېږي که ته لږ اجازت ورکړې خلک به بیا بل سوالي علما کرامو د ډیجیټل تصویر څه اجازت ورکو چې د موبایل باندې ضرورت شرعي شرعي ضرورت نو د هغې دپاره که ته ویډیو کې په موبایل باندې یا ډیجیټل چې د هغې جسم نه وي نو خیر دې کولی شي خلکو ته څه جوړ کړه قصه کم خوا لاړه دا فتوا د دې باره کې نه ورکول پکار چې دا څیز چې دا مخې ته لګېدلی که نه نو په دې باره کې هم د جواز فتوا هغه نه ورکول پکار خو خیر هغې خو ضرورت ته کته چې یاره دونه غټ کار کېږي په دې څیز باندې نو ځکه اجازت ورکړو هغې ته څه پته وه چې خلک به بیا غټ غټې پوسټرې چاپ کړي صدر صاحب تا ته مې هم ګوره پوسټرې ناروا دي زمونږ کار سره چا سره جګړې نه شو کولی او چا ته دا ویلی شي دا څیز حرام دی دا ناروا دی دا ناجایز دی او چې دا اوس هم کېږي زمونږ شاګرد دي که زمونږ مقتدي زمونږ خیال ساتي نو هغه ته سیده وایو چې داسې به نه پس نه کوې داسې ویلی شو دونه زمونږ وس دی اخوا بیا زمونږ وس نشته او الله جل شانو نه اخوا مونږ مکلفه کړي مولي صاحب محترم ته وفرمایل چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک له لاس ښکل کړي ځا نه دی ټیټ شوی وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام له خپې ښکل کړي نو بیا نو او ټیټ شوی که نه دی ټیټ شوی نه دی ټیټ شوی نو خپې پسې چوتې کړی وي د دې خو څوک قایل نشته نه داسې مه وایه کومه چې صحیح مسله ده ته د خپل ضد د وجې او د خپل جذباتو د وجې او د خپل محبت او د شوق د وجې یو مسله مه بدلوه حقیقت حال دا دی مسله دا ده که نقصان ته جوړېږي بیا دواړه ناروا دي الله ځان ته راشوتول بیا دا هم ناروا دي دا به هم نه کوې نو تاسو خو هوښیار خلک یې او په دې څیزونو باندې پوهېږئ چې کوم ځای کې نقصان د دې څیز نه جوړېږي داسې مه کوئ ښه صحیح ده نه ادب ډېر بهترین څیز دی ښه ادب بهترین څیز دی شرک بهترین څیز نه دی ښه د هغې نه به ځان ساتئ انتهایي چې معمولي یو سیره د شرک په یو څیز کې د هغې نه به ځان ساتئ یوه او د علما کرامو ادب کوي ډېر ښه کار دی الله جل شانه انسان له په ادب هغه څه ورکوي چې په بل څیز نه ورکوي ځکه
رویم ډېر یو لوی بزرګ تیر شوی رویم کان رجلا صالحا دا ډېر انتهایی بهترین انسان د خپل بچی ته ویلي بچیا ستا چې کوم علم دی که نه هغه د مالګې برابر وګرځوه ستا چې کوم علم دی هغه د مالګې برابر وګرځوه او ستا چې کوم ادب او احترام دی که نه هغه د وړو برابر وګرځوه ادب زیات علم کم ادب زیات علم کم دا اصل خبر دا خبره مې کولی چې دلته الله جل شانو صوفیه کرام وایي چې دغه خلکو ته الله جل شانو ځکه ایمان نصیبه وګرځو چې دوی موسی علیه السلام ته دا ویلي وو دي جادوګرو چې یاره ته رسۍ ته خپل امسا ړومبې غورځې که مونږ د امساګانې او د خپل پړي دا ړومبې وغورځو مقابله ته شروع کړې که مونږ موسی علیه السلام ته تاسو شو خو زما په خیال چې دام د ادب یو تقاضا ده خو دا دلته یو بله مسله شوې وه چې د هغې د وجې الله جل شانو داسې ادب چې هغه ډېر پټ پروت دی په دې آیت مبارکه کې زما خیال دی که غلط کې الله جل شانو دې معافي وکړي او که ټیکې الله جل شانو دې قبول کړي الله جل شانو دې د مزید توفیق بیا موږ له راکړي زما په خیال چې دلته د جادوګرو یو جمله ذکر کړې اما ان تلقیه دا فعلیه جمله ده او اما ان نكون نحن الملقین دا اسمیه جمله ده خیال هم دی اسمیه جمله همیشه دوام او د استمرار د پاره راځي یو کار همیشوالی چې پای کی او دا فعلیه جمله چې که نه دا چې کله کله یو کار کېږي د هغې دپاره کله ناکله چې یو کار کېږي د هغې دپاره دا دواړه کله مقابله کې ذکر شي لکه دلته څنګه ذکر شوي ده نو څه مطلب د جادوګرو ادب ته ګوره که نه موسی علیه صلات وسلام ته وایي چې ته امسا غورځې او که مونږ وغورځو ته امسا غورځې که مونږ خپلې امساګانې غورځونکي شو داسې ونه وي چې مونږ یې وغورځو و اما ان نكون نحن الملقین ملقین پھینکنے والے هغه داسې ان تلقیه تو پھینکے گا خیال هم دی هم پھینکنے والے ہے نه دا مسله نه دا خو مخکې مونږ ذکر کړه مسله دلته څه ده موسی علیه السلام تاسو ته ما وایي چې جمله فعلیه د څه دپاره چې یو کار فرست ټایم یا سیکنډ ټایم کله کله کی او جمله اسمیه دې دپاره چې ریپډلی یو کار رواني کنټینیوسلی ریګولرلی رواني نو ځان دپاره هغه جمله ذکر کړه چې هغې کې یو کار بار بار کیږي د موسی علیه السلام دپاره هغه ذکر کړه چې یو پیره نیم کېږي مطلب دا دی موسی علیه صلات وسلام ته وی چې دا خو زمونږ فن دی مونږ همیشه دا جادو کوو خو ته خو داسې زمونږ نه یې که نه ته خو پیغمبر یې د موسی علیه صلات وسلام دا ادب او احترام چې مونږ خو بامبړان یو او ته خو داسې نه یې که نه موسی علیه صلات وسلام ته خو ډېر لوی مرتبې والی ته چې دا کم کار کې د امسا غورځې دا خو یو حقیقت دی یوه دویمه خبر دا چېرته ستا عادت نه دی چې ته بار بار امساګانو غورځې او ماران دې جوړې دا خو زمونږ عادت ته چې دا ماران غورځو او دا رسۍ غورځو زما په خیال په دې ادب او د احترام د وجې نه الله جل شانو څه ورکړه دې ته ایمان نصیبه وګرځو دا دویمه خبره درېیمه خبرې ته راځو الله جل شانو دلته دا څونه واقعه د موسی علیه صلات وسلام ذکر شوه دا اصل کې مقابله وه یو طرف ته موسی علیه صلات وسلام د مذهب او د غلامۍ نه د ازادۍ جنگ هغې کو د مذهب جنګ کو او دویم سو د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ کو او بل طرف ته صرف د ریاست او د اقتدار جنګو د فرعون د طرف څه جنګو صرف د ریاست صرف د اقتدار صرف د حکمرانۍ د هغه طرف نه دا جنګو او د موسی علیه صلات وسلام د طرف نه څو جنګونه دوه یو د مذهب جنګو او دویم د څه جنګو د ازادۍ جنګو دواړه څیزونه موسی علیه صلات وسلام اوس غوږ کښېږده دې خبرې ته قیمتي خبره هغه ده چې موسی علیه صلات وسلام مبارک یو خو دا سبق ته پکې ډېر عجیبه چې موسی علیه السلام انسان له پکار دي چې د دواړو څیزونو جنګ هغه وکړي یو د مذهب جنګ هم وکړي بل د څه بل هغه د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ انسان الله جل شانو آزاد پیدا کړی دی به د مذهب جنګ هم کوي د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ هم کوي دا به هر انسان ځان کې دا صفت دا پیدا کوي چې دی به دا کوي یوه خبره بله دا کوم ځای کې دي دا خبره چې ته بار بار وایي د مذهب جنګ هم کو او د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ هم کو دې نه مخکې ایتونه ذکر شو که نه موسی علیه صلات وسلام فرعون ته راغی الله جل شانو فرمایي ما فرعون ته موسی علیه صلات وسلام ولیږو وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین موسی علیه السلام فرعون ته وی چې ای فرعون انی رسول من رب العالمین زه د تربیت کوونکي ذات ته طرف نه یم
پیغمبر یم، زه تربیت کوونکی ذات ته طرف نه سم پیغمبر. دلته مې ته ویلو چې دې کې توحید او رسالت دواړه راځي کړي. رب العالمین کې سره راځي کړي توحید د الله جل شانو، او رسول ان کې سره راځي کړي رسالت به راځي کړي. دا د مذهب جنگ چا کو څو اور پسې آیت کې سوي فارسل معي بني اسرائیل، دا بني اسرائیل ما ته پرې د بس ته ښه سه وتا موسی علیہ السلام ته فارسل معي بني اسرائیل، دا ټول مرتا غلامان ساتلی دي، نن نفس په دا بني اسرائیل تاسو غلامی نه کوي. دا د وکړه چاو د موسی علیہ السلام. فرعون سره صرف د خپل غمو، خپل اقتدار غمو سره، د خپل حکمرانۍ غمو سره، د خپل حکومت غمو سره هغه سوي هغه ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. دا دوانه ورونه راغلي دي موسی او هارون علیهم السلام او جادوګر دي، او دی بتاسو د دې خپل علاقې نو باسي دا ټول ملک په دنوالي ګوره. دا کم سوچو، دا سوچ نه بیا ګوره سوچ هم نشته کنه. دا سوچ چې دا صرف د حکمرانۍ سوچ، د حکومت سوچ. د سره صرف د خپل کرسي غم دې ځای پورې پوه شوي کنه. اوس لږ مخکې راځي مسله دا ده چې دا دونه خبره تېره شوې ده کنه، پته لګي چې دلته د موسی علیه السلام او د فرعون دا کومه مقابله ده، دا د دوو څیزونو مقابله ده. د څو دوو، د یو طرف نه مذهب او سیاست دی، مذهب او سیاست دی، او د یو طرف نه صرف سیاست دی. داسې ده که نه، اسانو الفاظو کې تاسو ته بیانوم چې پوه شئ. اوس وخت کې دی دا دومره مذهبي او دونه سیاسي جګړه شوې د فرعون او د موسی علیه السلام، یو د بې ادبۍ لفظ پکې نشته. څه پکې نشته؟ یو د بې ادبۍ لفظ پکې نشته. کم چې موږ مسلمانانو خپل منځ کې شروع کړي، کم چې پی ټي آی او جمعیت خپل منځ کې شروع کړي، کم چې جماعت اسلامي او جمعیت خپل منځ کې شروع کړي، کم چې د پاټو خپل منځ کې شروع کړي، دا یو بل پسې څه وایي؟ هلته د کافر سره مقابله ده. د چا سره؟ د سور کافر سره مقابله ده. داسې کافر چې هغه وایي انا ربکم الاعلی. څه وایي؟ انا ربکم الاعلی. او الله جل شانو موسی علیہ السلام را لګو سوې فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى. لک په نرمۍ ورسره خبرې کوه. د فرعون سره څه کوه؟ په نرمۍ ورسره خبرې. د دې طرف نه موسی علیہ السلام راغی سختۍ سره خبره کوله، بیا هم سختۍ سره خبره کوله. بل طرف نه فرعون دی په الله مې د قسمي چې څونه مناظره، کم سیاسي جنگ او کم مذهبي جنگ چې هغه په قرآن مجید کې د موسی علیہ السلام او د فرعون الله جل شانو ذکر کړی دی، د یو طرف نه پکې د بې ادبۍ لفظ نشته، نه د فرعون د طرف نه، نه د موسی علیہ السلام د طرف نه. ها یو ځای کې شته، هغې باندې م پوه یم چې ستاسو ذهن کې اعتراض رانشي. تا خو اوس لږ ساعت مخکې ووي چې موسی علیہ السلام باره کې د هارون علیہ السلام باره کې فرعون څه ویلو؟ ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما. چې دا دواړه جادوګر دي. څونه خطرناک لفظ پیغمبر ته جادوګر ویل، دا بې ادبي خو کړې وه فرعون. دې نه خو پته لګي جایز دي سیاسي او مذهبي جنګ کې یو بل ته کنځل کول جایز دي، ستغې او سپکې سپورې ویل نه 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 نه. بادشاه چې کله خرابېږي د خپلو چمچو د لاسه خرابېږي. د چا د لاسه؟ د خپلو چمچو. وختینی آیت مبارکه چې مې د ذکر کو هغه د سورت طه و. څه؟ طه. د هغې مقدمه وګوره، هغه په دې آیتونو مبارکو کې ده چې قال الملأ الذین کفروا من قوم فرعون، چې د فرعون په قوم کې کم سردارانو هغه چمچې ورسره وي، هغې فرعون دې خبرې ته تیار کړو چې هغې ته جادوګر وي. پته لګي چې بادشاه کله هم خرابېږي، د چا د لاسه خرابېږي؟ د چمچو د لاسه خرابېږي. بادشاه چې د چا د لاسه هم خرابېږي؟ د وزیرانو د لاسه خرابېږي، د گورنرانو د لاسه خرابېږي، د قاضیانو د لاسه. کم خلک چې د بادشاه انډر یې هغه څه کېږي، بادشاه تباه کوي، خرابوي. نه پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ یوه خبره، او مونږ بادشاهت ته ډېر خوشحالي وو، مونږ کرسۍ ته ډېر خوشحالي وو، مونږ اقتدار ته ډېر خوشحالي وو، مونږ مشرۍ ته ډېر خوشحالي وو، مونږ امامت ته ډېر زیات خوشحالي وو. دا انتهایی د بېوقوفتوب هغه انتها ده. ګورئ په مونږ یاد ساتئ که هر څوک که امامت کبرا دی او که امامت صغرا دی، او دې څیزونو ته څوک خوشحالېږي او په دې پسې لګېدلی چې ما ته دا حاصل شي، دا د بېوقوفتوب انتها ده. هلکه په تاسو کې پی ټي آی والا هم ناست دي، جمعیت والا، هغې ټول په زړونو پړه کې دا خبره ده که دا مونږ ته لګیا دي. خو زما خبره داسې که نه چې تاسو ته مایي قرآن مجید د انسان د کرتوت او د کردارو عکاسي کوي. څه کوي؟ عکاسي. یو خبره زه داسې وکړم چې انسان وایي که دا ما ته لګیا دی، بیا لږ ساعت پس وایي که دا زما په حق کې لګیا دی.
خیال هم دی چې څومره پاټو والي زه کله ناکله به ستا په ایمان مونږ پوه نه شو ته چا په حق کې لګي زه هم د چا په حق کې هم نه یم لګیا قرآن مجید چې کومه فلسفه ده اصل هغه بیانوم بس نو چېرته چې بادشاه خرابېږي د چا د لاس خرابېږي د چمچو د لاس خرابېږي چېرته هم چې امامت کبرا والا او صغرا والا خرابېږي امامت صغرا والا هغه د چا د لاس خرابېږي د چمچو د لاس خرابېږي او هغه دونه بېوقوفه یا کم سړی چې یو بادشاهت غواړي یو سړی چې کرسۍ غواړي یو سړی چې امامت غواړي یو سړی چې مشري غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه وفرمایل صحابي ته وایي چې ته مشري مه غواړه ته امارت مه غواړه مشري مه غواړه ځکه که تا مشري وغوښته چېرته نو الله جل شانو به تا خپلې مشرۍ ته حواله کړي تا به خپلې مشرۍ ته حواله کړي الله به دې ورته وسپاري دې خپلې مشرۍ ته او که ته خلکو په شریکه باندې مشر کړې او په زور باندې مشر کړې او په کوشش باندې مشر کړې بیا الله جل نبی رسول الله فرمایي اعنت علیها بیا به الله ستا مدد کوي څوک په دې مدد کوي الله به دې مدد کوي اوس د دې لږ نتایج راوباسئ د حدیث مبارک تاسو ته به د ټول سیاست د پاکستان پته به درته ولګي چې داسې شی خو دا ټوله خبره چې کومه مونږ په ادب کې خبره شروع کړې چې د موسی علیه السلام او د فرعون چې کوم سیاسي او مذهبي جنګ و په دې کې یو لفظ د چا د خولې نه داسې نه دی وتی نه د موسی علیه السلام د خولې نه نه د فرعون د خولې نه چې هغه د بې ادبۍ الفاظ دي د څه الفاظ دي حالانکې هغه کم اصل سړی و فرعون څه کم یو سړی وایي چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو ټول نه لوی رب یم هغه نور څه نشي ویلی هر څه ویلی شي ویلی شي که نشي ویلی دا نور د بېحیا خبرې خو دې نه لاندې دي چې هغه دا وایي چې انا ربکم الاعلی لاندې خبرې خو شي کولی هغه هغه اوس مشکلات نشته خو بیا هم په دې دونه مقابله کې او په دې دونه مناظره کې او په دې دونه مجادله کې او په دې دونه جګړه کې یو پیر فرعون د موسی علیه السلام بې ادبي نه ده کړې او چېرته موسی علیه السلام داسې خبره نه ده کړې چې د هغه ذات مجروحه کړې داسې خبره نه ده کړې او دا مونږ څه کوو مسلمانانو خیال هم دی خبره ځان سره یو دا خبره یاد وساتئ چې چېرته ته جنګ کې نو د دوو څیزونو جنګ به کې که څو د دوو څیزونو جنګ به کې یو به د مذهب جنګ کې یو به د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ کې دا د قرآن فلسفه ده دا دواړه کارونه به پته کړي که صرف ته د مذهب جنګ کې دا د اسلام طریقه نه ده که صرف ته د مذهب جنګ کې د اسلام طریقه نه ده او که صرف ته د غلامۍ نه د ازادۍ جنګ کې د اسلام نه دی نه پوهېږئ په دې خبره دې خبره ته لږ سوچ وکړئ کېدای شي په تاسو باندې لږ څه عجیبه شي عجیبه لګي دا دی پته نه کم کم زه دونه په ستړیوالي کې لګیا یم تاسو چې دونه په آرام کې دا په دې پوه نه شئ که نه بس بیا داسې کار وکړئ ځان له پینکي والی او چڼې خورئ او پینکي پسې وښئ هی خدایه پاکه نه ادب احترام یو بل پسې په دې فیسبوکونو باندې د یو بل پرتګونه مه وباسئ ښه صحیح ده خدای ته وګورئ دې څیزونه نه قلار شي یعنې الله به هم تباه وبروي دا تاسو چې سیاست کوئ او مذهب کوئ دا نه سیاست دی نه مذهب دی دا نه سیاست دی او نه دا مذهب دی په آرام کښېنئ سړیه تاسو ته ګوره ستاسو سیاست ته ګوره ستاسو مذهبونو ته ګوره نو الله جل شانو چې دلته دغې جادوګرو ته ایمان نصیبه وګرځو څه د وجې نه د موسی علیه السلام احترام یې کړو د چا احترام یې کړو نو هر مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان احترام وکړي د هغه ادب وکړي او بیا د هغه قدر او منزلت ته وګورو د هغې مطابق هغه خوله خوځوي د چا د مخې یو خو موږ له د خبرو چل نه راځي سیاست او مذهب هغه سړی کوي چې هغه له د خبرو چل ورځي څه ورځي د خبرو چل ورځي موږ له د قرآن او د حدیث نه خلک د خبرو چل زده کوي هغه موږ له نه راځي چې نه راځي دغه کېږي نو دا د قرآن مجید سیاست دی ښه او د قرآن مجید مذهب دی چې خلکو ته یې ښیي نو څه وي قالوا یا موسی وی دغه جادوګر چې موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا ته خپل امسا وغورځوه و اما ان نکون نحن الملقین یا به موږ خپلې امساګانې وغورځوو نبی الله جل شانه فقال فلما قال القوا موسی علیه السلام ته فرمایل تاسو خپلې امساګانې وغورځوئ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم الله فرمایي دې ډېر لوی سحر یې وکړو د موسی علیه السلام خلاف جادو یې وکړو هغه هر څه یې وغورځول د هغې نه ماران جوړ شو صرف دا د نظربندي و الله جل شانو فرمایي نور پکې څه حقیقت هغه پکې نه وایي خبره عجیبه ده موسی علیه السلام دې ته ویلي وو که نه وایي هغې اولي وایي تاسو امسا غورځوئ که مونږ یې وغورځوو دا د هغې د طرف نه احترام و موسی علیه السلام ورته څه وي تاسو وغورځوئ یو خو د هغې له د هغه ادب او د احترام جواب موسی علیه السلام ورکړو یوه خبره دویمه خبره د دې دپاره چې هغه متاثره شي دین اسلام نه د دین نه متاثره شي چې ادب څه شی دی دین اسلام
بهترین څه دویمه خبره په دې کې عجیبه دا وه چې موسی علیه السلام مبارک چې هغې ته ووایي چې امساګانې اول تاسو وغورځوئ په دې کې د هغې ډېر لوی شکست و ځکه چې د امسا نه ماران جوړ شوي د امساګانو نه ماران جوړ شوي خو د موسی علیه السلام امسا به خوړلي وو که نه نو هغه اول د هغې د طرفه پکار او مزه د مقابلې هله راځي که نه چې یو سړي مخکې کارنامه کړي ته ولا کارنامه ماته کړي مثال یې درکړمه کرکټ خو کوې که نه داسې کار شی و که نه څه ورځې مخکې ورلډ کپ و او انډیا 151 رنز وکړه او 2 کسان ورته په اوپننګ راواړول داسې شی وه داسې چل شی و که دوی رامخکې وو بیا دونه مزه نه وه که دوی رامخکې وو بیا وایي ما ولالا پې یوازې وو هغه راباندې دوه هغه راباندې دوه بله یو دغه کې د هلکان اکثر کرکټ کې ځکه دا مثال ورکو شوقیان یې که نه په 2006 کې په مارچ کې یو میچ شو په جوهانسبرګ کې د ساوث افریقې او د استرالیا او په هغې کې استرالیا 434 سکور کړی او هغه ته ساوث افریقې راړولی و په غونډۍ که دا یې مخکې کړي وو مزه به یې نه وه خو وروسته یې وکړه مزه دغې وکړه چې یو ریکارډ قایم کړو بل ولا ریکارډ مات کړو موسی علیه السلام هغې ته اول وي تاسو وښایئ ستاسو څونه زور دی چې زور یې وښود او خلک ویرېده موسی علیه السلام بیا اجدها امسا یې وغورځوله هغه چې اجدها شو هر څه یو نوړی کړ نو دی شکست یې وخوړو چې سل پاپړ د یو لوړ کیسه وله ختم د دې دپاره ها صحیح ده الله فرمایي وجاوزنا او موږ پورې باسل ببني اسرائیل د بني اسرائیل البحر په دریاب باندې فاتو پس دی رالل علی قوم یو قوم باندې داسې قوم چې یعکفونه هغې اعتکاف کو علی اصنام د خپلو بوتانو مخې ته لهم هغه بوتان چې کم د دیو فاتو دی راتلو کړه علی قوم په داسې قوم باندې یعکفونه چې عبادت یې کو یا اعتکاف یې کو په اعتکاف شوي وو په عبادت باندې والا اصنام د خپلو بوتانو هغه بوتان لهم چې دوی بوتانو قالو د بني اسرائیل وی یا موسی علیه السلام اجعل جوړ کا اجعل مقرر کا لنا زمون د پاره الهن معبود خدای معبود کما لکه څرنګه لهم چې دوی د پاره د دې دپاره دی الهتن معبودان قال موسی علیه السلام فرمایي انکم بشک تاسو قوم داسې قوم تجهلون جاهلان ان هؤلاء بشک دا ټول خلق متبر هلاکیدون کی دي ما هغه څه هم فيه هم دوی فيه چې پدې کې دي او باطل لما هغه كانوا يعملون باطل لما هغه څه كانوا چې دوی يعملون عمل وکړو قال وی موسی علیه السلام اغیر الله اید الله نه بغیر د الله نه سوا ابغیکم ز الټم استاذ د پاره الها معبود وهو دغه الله فضلکم تاسو غوړه کړی علی العالمین د خپل زمانه په خلکو باندې و اذ او یاد کا هغه وخت انجیناکم چې موږ تاسو له نجات ترکو من آل فرعون دا فرعونیانو نه یسومون در رسول به کوم تاسو ته یسومون در رسول به کوم تاسو یسومونکم تاسو ته به در رسول سوء العذاب سخ عذاب یقتلون قتلول به ابناءکم تاسو زامن ويستحيون او ژوندې به پرې خودي نساءکم تاسو زنانا وفي ذلكم اي خلق په دې خبرو کې بلاء امتحان من ربکم تاسو د رب طرفنا عظیم ډېر لوی امتحان ډېر لوی ازمیخ دی آیتونو مبارکو کې الله جل شانه موسی علیه السلام د قوم جهالت ذکر کړي مخکې چې کوم جهالت او هغه د بني اسرائیل نو د موسی علیه السلام د قوم نو مخکې چې کوم جهالت او هغه د فرعونیانو جهالت اچھا فرعون د قوم دلته الله جل شانه د موسی علیه السلام د قوم جهالت ذکر کړي جهالت دا د ټول لوی عیب دی په انسان کې جهالت په
په انسان کې د ټول نه لوی عیب دی. او بیا جهالت ته الله جل شانه مطلب دا دی چې انسان جاهل ای ناپوهي د الله جل شانه نه خبرې د دې نه بل غټ جهالت نشته. د ټول نه لوی جهالت دا دی چې انسان الله نه پیژني. د ټول نه لوی جهالت دا دی چې انسان الله نه پیژني. نو د دې بني اسرائیل چې کوم دلته دې قصه هم دغه شانتي وه. الله جل شانه لومبي آیت مبارکه کې فرمایي وجاوزنا او مونږ پورې باسل ببني اسرائیل هغه بني اسرائیل البحر په دریاب باندې. هغه ټکی دی ګوره البحر تاسو ته مې په هغه ځای کې ذکر کېږي چې کوم د انعام ځای د نعمت د الله د احسان او یم اکثر په هغه ځای کې ذکر کېږي د عذاب او د سخت ځای. نو مخکې یم ذکر شوی ځکه چې هغه الله جل شانه فرعونیان هلاک کړي نو هغه د هلاکت تذکره. دلته اوس بني اسرائیل الله په دریاب باندې پورې باسل نو دا خو د الله احسان و. نو دلته لفظ راوړی البحر څه البحر. وجاوزنا موږ پورې باسل ببني اسرائیل بني اسرائیل البحر په دریاب باندې. کم ځای ته پورې باسل؟ اصل کې دی په خلیج سویس باندې اوسه څه ته چې د سویس علاقه وایي خلیج سویس چې څه ته وایي په دې طرف باندې د بحر قلزم اخوا یو علاقه وه څه ته چې مقام جزیره نمای سینا جزیره نمای سینا تعلم دی نو هغه طرف ته بحر قلزم دغه علاقه وه. نو دی په دې نهر سویس چې څه ته وایي ریور سویس دریاب دی که نه نهر سویس ورته وایي دریای سویس ورته وایي بحر قلزم چې څه ته وایي په دې باندې پورې ورته د مصر د دې خلیج سویس نه کم طرف ته جزیره نمای سینا ته هلته یو مقام و هغې ته مقام تیه وي څه مقام تیه دی په دې دریاب باندې پورې وته. دریاب باندې پورې وتل دا د موسی علیه السلام معجزه وه. څه وه معجزه. موسی علیه السلام مبارک شان فرعون را روان دی مخې ته دریاب دی. قوم موسی علیه السلام ته ووایي انا لمدرکون تا مخکې مونږ تباه کړي اوس ته نور هم تباه کړو. تا اوس مخکې هم تباه وو ستا د لاسه به مونږ تکالیف راغلي اوس ته نور هم تباه کړو. تا موسی علیه السلام ته وفرمایل ان معي ربي سيهدين زما رب ما سره دی او ما له به اساني راکوي. زما رب ما سره دی مونږ له به څه راکوي ما له به اساني راکوي. موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل بل ځای کې به تذکر راشي انشاءالله چې امسا دی والا او دریاب پی وه دریاب پی وه دا 12 قبیلې وې سو 12 د بني اسرائیلو او 12 لارې ولا الله جل شانه پای کې وچې ویستې ادي بیا خوا پورې وته هلته چې بیا تلیو ښه دا 12 قبیلې وې اصل کې د یعقوب علیه السلام بچو ته بني اسرائیل وایي. او د یعقوب علیه السلام 12 بچي و دغه 12 قبیلې ته جوړې شوي او که نه یعقوب علیه السلام څو بچي و 12. یوسف علیه السلام ویلي و که نه انی رأیت 11 کوکبا ما 11 ستوري لیدلي څه یادول خپل وروڼه یادول 11 نو 12 څوک شو یوسف علیه السلام 12 بچي و د یعقوب علیه السلام. نو دا د یعقوب علیه السلام د بچو ته بني اسرائیل وي 12 بچي نو 12 قبیلې د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود وي دا بني اسرائیل دی اخوا واوړې 12 لارې ولا الله جل شانو په بحر قلزم کې ویستې او دی خوا مقام تیه ته واوړېده. التم دی ته د اوبو مسله راغلې وه رهایش مسله وته روټي کپڑا اور مکان والا مسله وته وه. الله فرمایل وظللنا علیکم الغمام بره مې په تاسو باندې وریځې راوستې چې په تاسو باندې سورئ وانزلنا علیکم المن والسلوه ستاسو د خوراک بندوبست مې وکړو چې مړزان راتله خاص خوراکونه راتله الله جل شانو طرف نه. د اسکاک دا بندوبست مې وکړو الله جل شانو فرمایي چې ما موسی علیه السلام ته ووایي چې ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا د امسا راواله یو غټه ګټه دا پیوه 12 چینې ته الله جل شانو روانې د هرې قبیلې لپاره یو چینه وه 12 لارې او 12 چینې دونه احسان په الله جل شانو.
نه الله جل شانو فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، وجاوزنا مونږ پورې باسل بني اسرائیل البحر په څه باندې؟ په دریاب باندې. په دغه دریاب مې پورې باسل. خو فرعون مې څه کو؟ هغه مې غرق کو، مخکې تذکره وشوه، ادي مې پورې باسل. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، هلته دی یو قوم لیدو په لاره باندې، دوی چې کله دریاب په هغې پورې وته. دریاب خو داسې نه چې ستا مخې ته جانیر بیګ داسې یو شی نه دی، دریاب سمندر و، په سمندر باندې پورې وته. داسې وړه پوله نه وه چې تا ته به څوک اسان د هغه ځای پورې تخته به درته کېږي او ته به پرې واوړې. داسې اسان نه. 12 قبیلې وې. څو؟ 12 قبیلې. هغوی له 12 لارې په کار وې او د سمندر د پاسه الله جل شانو ولې ویست. دی په لاره باندې چې تله که نه، نو یا ورته ډېر د لرې نه په هغه لارو کې په بیت المقدس کې څه خلک په نظر باندې راله چې هغوی ځان له د غویانو شکل بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت یې کوو او ډېر په توجه سره عبادت کوو. پوهېږې په دې؟ یا بس په لاره کې ولیده، یا چې اخوا پورې ورته په لاره کې په هغه کم چې بیچ و په هغې باندې ولید، سمندر غاړه و په هغې باندې داسې قوم ولیدو. خو بس یو قوم یې لیدلی و چې هغه قوم یا هغه مفسرینو حضراتو لیکلي چې یا کنعانیانو، څوک و؟ کنعان د علاقې نوم دی، یا هغه د بني لخم خلک. بني لخم یو قبیله ده، د هغې څه خلک و. هغې ولیدل چې د بت پرستي کوله او ډېر په توجه ناست. دی ولیدل چې دی خو عبادت کوي او ډېر په توجه لګیا دي. نو موسی علیه صلات وسلام ته وویل دي بني اسرائیلو یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الهه، ای موسی علیه السلام دا دي چې څنګه د بوتانو عبادت کوي دغه شان خدایان مونږ له هم جوړ کړه که نه. څه یې وده؟ وایي داسې خدایان مونږ له هم جوړ کړه که نه. موسی علیه صلات وسلام ډېر جاهل قوم یې خپل قوم ته جاهلان د جهالت انتها او حدود یې کراس کړو. څنګه دومره بدترینه مخلوقو که نه، دونه بدترینه دا دریاب دی او الله پې دونه احسان وکړو. د فرعون نه یې بچ کړه، فرعون یې غرق او دی پې راپورې باسل. لا مقام تیه ته نه دي را رسېدلي، د الله جل شانو هغه احسان لا سر ته نه رسېدلی. اوس د الله احسانات راوري او دی د الله جل شانو فوراً ناشکري شروع کړه. کله چې انسان باندې الله جل شانو احسانات سیوا شي، مال و دولت او نفري سیوا شي کله، نو بیا د انسان لومبی ګزار د الله جل شانو په حقوقو باندې، په څه باندې؟ د الله په حکمونو باندې. یو سړی دی غریب دی، ټیک ټاک دی، کله وایي که مال الله جل شانو 10 کروړه راکړه زه به 1 کروړ خیراتي کوم، جوماتونه به پې جوړوم، مدرسې به پې جوړوم، زه به دا کوم داسې وایي که نه. غریبانانو خیال به ساتمه، غریبانو له به اسپتال او رزق او خوراک او بندوبست او علاجونه وغیره دا ټول به پې کوم. بیا چې دی کله مالدار شي بیا اولنی ګزار دی د الله په حکم کوي، زکات هم نه مني. څه نه مني؟ او دې مثالونه تیر شوي دي. قارون داسې نه و، غریب موسی علیه صلات وسلام ته دعا وکړه، مالدار شو. بیا سوي موسی علیه صلات وسلام مبارک ورته د الله جل شانو په لاره کې ته خرج کوه، دا د الله نه دي، دا خو زما دي. الله پکې چا راوستی وي. نه انسان چې کله د خپل حیثیت نه الله جل شانو د حیثیت لږ چوت کړي او د مالدار شي یا نفري سیوا شي، د ښکر وشي څه او اولنی ګزار دی بیا د الله جل شانو په حقوقو باندې کوي. څه کوي؟ الله جل شانو په حقوقو. او دا څه ورځې مخکې یو اکټر ته ما چې هغه ایکټینګ کې او ډرامې جوړوي، بیا په فلم کې چېرته یو کار کړی او ما ورته په پرسنل باندې میسج وکړو چې د خدای مسلمانه دا ته څه کې او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې دا په کم ټایم کې انسان ته راځي. هسې نه چې ته د فلم شوټینګ کې فلم کې لګیې او د زنانه سره په بایک باندې سورې، خیال هم دی، او एकदम پتا باندې مرګ راشي، ته به محمد رسول الله ته څنګه مخامخ کېږي؟ ته به الله ته څنګه مخامخ کېږي؟ مخامخ پشي او دا مرګ چا سره مشوره کوي چې راځه مې تیار یې وکړه که نه एकदम راځي. هلکان هم وړي، ځوانان هم وړي، بوډاګان هم وړي، نارینه هم وړي او زنانه هم وړي. داسې نه کوي، هر مخلوق وړي او एकदम یې وړي، هېڅ پته یې نه لګي چې کله راځي. مونږ کې که زه هلک یم او که دا ځوانان ناست دي او که دا مشران ناست دي، په یو سیکنډ زمونږ په ځان یقین نشته چې مونږ به یوه بله سوال وکړو وا به نه لو. مر خو داسې یو شی دی. اما ورته د خدای مسلمانه د الله جل شانو احسان دی په تا باندې چې تا د ډرامو لږ شان ایکټینګ وکړو، لږې پیسه درله راله
ستا دونه ښکرو چې ته اسلام آباد او لاهور یو ځای بل ځای کې ګرځې او څه کې فلمونه جوړې ستا ایکټینګ دې پورې و چې ډرامه دې جوړولې صرف هلکانو سره پکې بس ښه خبره وه اوس ته په بایک باندې ناست یو جینۍ د شان سره شاته کېنولې او داسې عجیبه عجیبه حرکتونه کې او دا خبره مې ورته وکړه انسان له چې الله جل شانو کله وس ورکړي لومبی گزار دی د الله جل شانو په حقوق باندې کوي د الله جل شانو په احکاماتو لومبی گزار کوي دی وایي داسې مه کوه دا مې ورته ویلي دا زه وایم ښه زما دغه وس دی ما ته یې میسج وکړو بس وایي ورور زما ورور یې او ما ته ډېرې ښه مشورې راکړې او بس انشاءالله زه به کوشش کوم الله عالم دی زما چې کم کار ما وکړو ډایرکټ وینا کوم سړي دا غلط دی بس دا ټیک دی دا غلط نسمې وي په دې بني اسرائیلو باندې موسی علیه السلام په دې قوم الله احسان دونه وکړو چې د هغې نه بچ کړه هغې غرق کړه او دوی راواړول او هلته एकदम ناشکري شروع کړه څه وي اجعل لنا الها کما لهم آلهه څنګه چې دا بنو لخم یا د کنعان دا خلک بت پرستی کې دغه شان بوتان مونږ هم جوړ کړل چې خدایان زمونږ هم پکار دي حضرت موسی علیه السلام سو فرمایل بل انکم قوم تجهلون تا ټول نه لوی جاهل قوم یې جهالت د دې نه سیوا تاسو ته ما وایي چې اصل جهالت دا دی ګوره یاد ساتئ ځان سره عبادت خلق دا هغه چا کوي دا عبادت ته شکریہ انتها ده عبادت څه دی د شکریہ انتها ده د شکریہ انتها هغه تعظیمي څه چې چا عظمت هغه ته ولټه او چا عظمت وکړي او عظمت چې کله انتها ته ورسي دین عبادت جوړیږي څه او هغه عظمت ته چا تعظیم کول په انتها سره دا د هغه چا په کار چې چا په تا باندې احسانات هم هغه انتهایی لوی احسانات د ټول نه لوی احسان هغه دا دی چې مونږ پیدا شوي نو چا پیدا کړي پوهېږئ مونږ له عقل لا کړی چا را کړی مونږ له جسم کې ساه چولی چا چولی مونږ کې شهوت او قدرت پیدا کړی چا پیدا کړی که نه بل څوک شته هغه پیدا کړی الله پیدا کړی اوس دا هغه احسانات دي چې دغه احسانات بل څوک تا باندې نشي کولی صرف څوک کوي الله نو دا د ټول نه لوی احساناتو د ټول نه د لوی تعظیم او د انتهایی چوت تعظیم چې مونږ ورته ووایو د هغې مالک او د هغې مستحق څوک دی الله جل شانه اوس د بت ته عبادت کې او دونه بېوقوفه د موسی علیه السلام چې ته وفرمایل چې بلکې تاسو ډېر لوی جاهلان یې جاهل قوم یې دی ورته دې وجې نه وفرمایل چې عجیبه خبره دا ده الله دې ته نه وایي چې زه به تاسو له جوړوم چې تا جوړ کړو دا څه الله دی دا تا جوړ کړی که تی جوړ کړی نه پوهېږي په دې به الله دې ته نه وایي چې تی جوړې الله دې ته وایي چې تا جوړی چې تی جوړی هغه الله دا دونه بېوقوفه موسی علیه السلام ته یې مونږ له وایي الله جوړ کا سره جوړ کا نو چې دی تعالی الله جوړ کړي نو دی به تعالی ژوند څنګه درکوي دی به تعالی صحت څنګه درکوي دی به تعالی مالداري څنګه درکوي دی به تعالی ښه جسم څنګه درکوي دی به تعالی عقل څنګه درکوي دی به تعالی قدرت څنګه درکوي دی به تعالی شهوت څنګه درکوي دی به تعالی جذبات څنګه درکوي چې تا جوړ کو هغه دا کولی شي داسې خو اسانه خبره وه هر یو سړی به کېناستو ورکې د خپل صحت لپاره ځان له خدای جوړوم چې مال څه راکړي صحت راکړي خپل مال او دولت لپاره یو خدای جوړوم چې مال څه راکړي مال او دولت اسانه به وکړه نه الله خدای ته نه وایي چې ته یې جوړ کړي دا الله دا دونه بېوقوفه قوم په دې باندې هم نه پوهېدو وایي اجعل لنا الها کما لهم آلهه خلک چې څنګه د بوتانو عبادت کوي داسې مونږ هم خدایان جوړ کړه که نه موسی علیه السلام موسی علیه السلام سو فرمایل قال انکم قوم تجهلون موسی علیه السلام فرمایل بلکې تاسو داسې قوم یې چې جاهلان یې الله فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل وجاوزنا او موږ پورې باسل بني اسرائیل البحر په دریاب باندې فاتو نو دی راله علی قوم په داسې قوم باندې یعکفونه چې هغې اعتکاف کې ناست یو علی اصنام د خپلو بوتانو دپاره یعکفونه دا مطلب دی چې عبادت یې کوو عبادت ډېر په توجه سره کول دی ته اعتکاف وایي یو ځای بلکل ته په هغې باندې جشي څه شي جشي او متوجه شي جشي او متوجه شي چې دا دوه کاره ته وکړي دې ته څه اعتکاف ته ویلی شي مونږ هم په جومات کې جشو او متوجه شو نو څه تی جوړ شي اعتکاف تی جوړ شي داسې نه یعکفونه دی عبادت کو ډېر په توجه علی اصنام د خپلو بوتانو لهم هغه بوتان چې دیو قالو نو دی بني اسرائیل یا موسی علیه السلام اجعل لنا الها جوړ که زمونږ دپاره یو خدای کما لهم آلهه لکه څنګه چې دی خدایان دي قال وی موسی علیه السلام انکم قوم تجهلون انکم بېشکه تاسو قوم داسې قوم تجهلون جاهلان
جاهلان پدې چې ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون دا دی چې سکه دام هلاکیدونکي دي د بوتانو عبادت چې کوي دام هلاکیدونکي او دا باطل دي هلاکیدونکي معنی خو اسانه ده ان هؤلاء بشک دا ټول خلق دا لګیا چې د غیر الله عبادت کوي څه د غیر الله عبادت کوي متبر دا هلاکیدونکي څه دي هلاکیدونکي دي ما هغه څه هم فيه پس کې چې دا خلق چې پس کې اخته دي کنه لګیا دي چې پس کې دي نو دا سری متبر هلاکیدونکي یعنی دا د هلاکت سبب دی څه سبب دی هلاکت سبب دی او باطل دا باطل دی او باطل دی ما هغه کانو یعملون چې حدیث کوي کنه دا هندوستړی خدای ناراضه واله قصه بس دې ستړي شو او الله جل شانو هغه شان ناراضه دی نو باطل اصل کې باطل هغه کار ته وي بطل عدم الشی ته وجه اوسیز نه بس یا د هغه ذات نه یا د هغه فائدہ نه یا د هغه ذات نو ذات خو بوتان خو بدغه ځای موجود ولته مطلب دا وباطل ما كانوا یادادی چې کوم عمل کې د دې څه فائدہ نشته دا مطلب تاسو تماوی چې د عبادت لایق څوک ته الله جل شانه ځکه عبادت ته نهایت عظمت تعظیم ته وي او نهایت تعظیم خلق دا هغه چا کوي چې دا هغه احسانات هغه انتها ته رسیدلی اوس چې ته د غیر عبادت کې د غیر عبادت کې د الله جل شانه چې کم معرفت ته هغه بیا ته نه حاصلېږي چې کم د انسان اصل مقصد دی د الله جل شانه پہچان او دغه معرفت نو ته چې کله غیر ته متوجه شې الله جل شانه دغه پیژنګلو بدنه پاتې شي چې هغه پاتې شو ستانه اصل عبادت پاتې شو څه شو نو پیژندل د الله جل شانه دا عبادت او زندگی مقصد اوس چې انسان هغه الله جل شانه نه پیژني دی جاهل شو او ټول غټ جهالت هم دغه د په شروع کې دا خبره ویلې و ټول غټ جهالت دغه دی انسان د الله جل شانه د پہچان نه هغه د صفات شي الله جل شانه نه پیژني ځکه موسی علیه السلام دغه دا خبره کړې وه حدیث فائدہ نشته قال غیر الله ابغيكم الها موسی علیہ السلام فرمایل چې اې دا الله نه بغیر ز تاسو له خدای ولټوم الله بوس پرېدم بل څوک بدل لټوم الله جل شانو د عبادت مستحق اگر تاسو دغه الله جل شانو د معرفت کې انټرسټډ نه او الله جل شانو دغه پیژنګلو کې انټرسټډ نه تاسو دلچسپي نشته دا تاسو ټول نه غټ جهالت دی زه اوس داسې نشم کولی موسی علیه السلام فرمایل تاسو له الله پرېږدم تاسو له یو بل خدای جوړ کړم تاسو له داسې نشم کولی یو خاص ویرایټي والا څیز دله جوړ کړم چې دا والا دا خدای دی نو قال موسی علیه السلام فرمایل اغیر الله آیا د الله نه بغیر د الله نه ما سوا ابغیکم الها ابغیکم زه ولټوم ستاسو دپاره الها یو معبود او فضلکم او دغه الله جل شانو تاسو غوره کړي علی العالمین د خپلې زمانې په خلکو باندې الله جل شانو دونه احسان یې سره کو ظالمانو د 12 قبیلې وي او فرعون تباہ او برباد کو حکومت یې تباہ او زور سه تاسو له درکړه او تاسو دا خبرې کوي چې هغه خدای زمونږ نه پکاره یو بل خدای هم پکار په دې هندستان کې تقریبا په 1960 کې یو صدر تیر شوی ډېر لوی فلسفي نو یې معنی ور ذهن نه میور په 1960 کې د هندستان صدر ډېر لوی فلسفي او داغي مذهبي سکالرو هغه دا ویلو چې مونږ خو د بوتانو عبادت نه کوو دا بوتان خو مونږ صرف دې دپاره ږدلي چې زموږ توجه برابري ځکه یو ذات چې مونږ نه نو د هغې ته د توجه کول هغه ډېر ګران کار دی نو مونږ مخکې ته دا بوت ځان ته کیدو او مونږ چې اصل عبادت ته هغه کوو خو څه دی دا مخکې ته ږدلی چې مونږ متوجه شو الله جل شانو د یو څیز حکم نه کړی ته ځان نه کارونه نشي کولی په عبادت کې ښه اصل په عبادت کې حراموالی دی څه دی شریعت اصل په عبادت کې حراموالی دی عبادت ښه شی دی استاد دادام د 4 رکعاتو په ځای 15 رکعات نشي کولی حرام دي ناروا دي څه دي نشي کولی حالانکه ته غلط کار نه کوم 4 رکعات دي نمازتون 15 که غلط کار خو مې نه دی کړی دا حرام دي ولې په عبادت کې اصل څه شی دی حراموالی دی سو پورې الله جل شانو تا ته نه ښودلي او الله د طریقه نه ښودلي هغې پورې تا هغه کاره ځان نه به کارونه نه کوې که نه ښه مینو صحیح ده دا هغې عنوان یو عقیده وه چې یاره دا خو مونږ الله جل شانو عبادت کوو اصل کې په دې تاسو له ما مخکې هم ډېر مثالونه درکړي دي د غیر الله په عبادت باندې دا ډېر کچه کار دی غلط کار دی او فضلکم علی العالمین
دغه الله جل شانو په دنیا کې څوک هم نشته چې هغه الله نه مني. دهریان هم الله مني. دهریان نه دي ایتیست، کوم چې موږ ته دهریان وایو چې سره خدای نه مني، نه هغه مني. په کائنات کې څوک نشته چې الله جل شانو نه مني. او بعضې داسې مني چې څنګه الله ویلي، او بعضې داسې مني چې په خپل تروی مني، په خپله خوښه مني، نو هغه مشرکان دي. چې الله څنګه ویلي ته الله هغه شانتې ومنه، الله چې څنګه عبادت ویلی ته به هغه شان عبادت کې خپله به نه جوړی. ښه صحیح ده. نو وفضلکم علی العالمین، ای ظالم قومه الله جل شانو هغه پرېږدم څنګه یې پرېږدم، هغو تاسو له فضیلت تر کړی، تاسو یې غوره کړي او تاسو اوس هغه الله جل شانو ناشکري کوئ چې موږ له بل الله جوړ کړه چېرته.